الشاب الثاني الذي لا يشمل الظن بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرون ستاسو مخې ته دا خبره تېره شوې وه چې دلته د علم نه مراد د متکلمینو په نسبت باندې تصدیق یقیني دی او تصدیقات غیر یقینیه یا تصورات ته مراد نه دي. مطلب دا دی چې په کومه خبره باندې په اصول الدین او علم کلام کې اعتماد کولی شو هغه به علم او د علم نه مراد تصدیق یقیني او قطعي علم دی. په ظني علم به په عقیده کې ګویا اعتماد نشي کولی، یعنی دا دلیل نشي جوړېدی. قطعیات به صرف په علم الکلام کې د عقیدې د اثبات لپاره کوم دی دلیل جوړېدی شي او همدغه ته د دې متکلمینو په نسبت باندې علم وایي، د دې نه علاوه هغه په علم کې نه شامل دی. نو د یقین یا د تصدیق یقیني یا د العلم الیقیني تعریف هغه داسې کړی هو اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع عن دلیل. خبر باندې پېښ چې دا علم یقیني چې دی یا تصدیق یقیني دا یو اعتقاد دی جازم دی او ثابت دی، تثبت دی پکې مطابق دی د واقع سره او دا به حاصل وي دا اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع د چانه د دلیل. و اعتقاد دی چې وي نو په دې سره د شک او وهم مباس، په دې سره د شک او وهم مباسو، یعنی تصدیقات خو پکې ټول لال د تصدیقاتو په نسبت باندې د لفظ اعتقاد په منزله د جنس دی او تصورات دی هو اعتقاد اللفظ سره اوته چې یو پکې څه شي دی شک دی او بل څه دی وهم دی. شک دی ته وایي چې 50% د کول یقین استا او 50% نه، نو په مز کې چې د شک وې دام د تصور قسم نه او وهم چې او 20% مثلا ستاسو نه کولی یقیني او دا 10% شي دا د کولی، یعنی هغه دا به بیا وهمي پېښ وکړي چې دا نفي په غالب وي کنه دا بسې وهم بیا پېښ وکړي. نو دام د تصور یو قسم د دام ته وځي، دام د تصور قسم نه دام ته وځي. نو کله چې هو اعتقاد وي نو دې کې تمام تصدیقات رال، تصدیقات یقیني هم او تصدیقات غیر یقیني هم. او هو اعتقاد جازم لفظ شوی په جازم لفظ سره دا اوس فصل اول شو، دا هو اعتقاد نه اعتقاد خو جنس شو، جازم څه شو فصل اول شو. په دې سره ته ځان وباس، ځان د تصدیق قسم نه لیکن هغه کې جزم نه، هغه اعتقاد خو سبا کوي د جانب مخالف احتمال پکې لګا دا بتا سودا ویم چې دا 70% چې دی 70% نو دا مستاده کول یقین 30% باندې دی جانب غالب ته تنوین شي، جانب غالب ته تنوین شي او دا جانب مغلوب چې شو 30% دا پکې وهم شي. نو دا خو تصور کې پاتې شو کنه، دا د مون کار نشته. اوس ځن څه تویل کې په 0% کې دی او 20% ستاده کول یقین نه تصور دی کنه، ستاده کول یقین وي او دا 30% نه وي، نو جزم خو پکې پاتې نشو کنه. دغه جزم علاوه چې 0% ستاسو کار د کول یقین وي، 0% نه 70% د کول یقین دی، 30% پکې نه په احتمال شته. نو د جانب غالب ته ځن ویل شي او جانب مغلوب ته وهم ویل شي. نو هو اعتقاد جازم کې د جازم په قید سره چې کوم دی د ځن غالب ته وته ځن یا ځن غالب خبره باندې پېښ شي. نو دا هو اعتقاد دا جنس او جازم نشوي دا فصل اول شي. هو اعتقاد جازم ثابتونه چې ویل په دې سره د تقلید وباس ځنه غالب ته وته دا تصدیق غیر یقیني شو. دویم چې ثابتونه په دې سره د تقلید وباسو دغه په تقلید کې تثبت نه، دا په تشکیک د مشکک سره زایل کی. راګه ا دې آسان مثال دا دی چې دا دی کې یو بریلې دی او دا ګمان دي د قبر بانک شته او هغه د محله امام چې دی بریلې دی خپل امام سره کینی پاسي هغه ته ویلي او دا خلک تقلید کوي، لیکن د نرشک طالب له پکو تو ورا د کینو دلایل وته شروع کړه ګوره د قبر بانک بدعت ته دیو جن دا هغه ټول ارث ذهني چې کوم جوړ کړی هغه ختم او بیا چې واقعي خو د حق اتباع کوم او د دلیل اتباع کوم دا حق باندې خو غیر نه دی په حق بل طرف ته
څوک دا وایي چې د قبر بانک نشته بدعت دی لهذا نن پس به زه د قبر بانک نه ویم او نور خلک به په ښکلې طریقې سره دی نه منې کوم نو دا تقلید شو د تقلید زائل شو په تشکیک د مشکک سره دا ورته شک ور واچو او دا هغه تقلید چې کوم دی زائل شو تقلید دې ته وایي چې زائل کېږي په تشکیک د چا سره مشکک سره پېښ وبه نو دې کې تثبت نه یې څه پکې نه نو کله چې هو اعتقاد جازم نو بجازم په قید سره د ځان غالب وباسو او د ثابت په قید سره ته تقلید وباسو او مطابق للواقع دا ول فصل نه د دې فصل په ذریعه سره ته جهل مرکب استره دا جهل مرکب دي ته چې یو سړی په پلا باندې نه خري نه خپل غلطه ته غلطم نه وي پېښ او هغه ته حق وي دي ته جهل مرکب وي پېښ په کومه غلطه باندې چې دی نه هغه ته غلطم نه ته ټیک وي او دې خپل دا ناپوهه ته ناپوهیم نه په ورته وي دا جهل نه پاسه جهل یو سړی ناپوه دی خپل ناپوهه ته یا واقعي زه به خبره نه پوهیږم دا جهل بسيط دی دې خپل ناپوهه اعتراف یو سړی ناپوه هم د خپل ناپوهه اعتراف هم د پاسه نه کوي نو دا د جهل نه پاسه یو بل جهل شو ځکه دا سویه جهل مرکب لکه هم دا کس چې هغه د قبر د باندې اعتقاد ساتي او تور د کینه سر نه ما خبرو د قران او حدیث بیان کو د کتابونو د دلایل ورکو لدی پیشین کو بیا خبره کې نه زه خوستا خبره نه مزه مو استاد چې سوي هغه ټیک دی کوم چې کارغس پین دی هغه ټیک دي ستا قران او حدیث نه منم زه به مو هغه کوم زه مو استاد کوم ویلي د محلي امام ویلي چې دا قبر بانک شته نو دې تسویل شي جهل مرکب نو هغه وجه دا چې د دې خبره مطابق د واقع سره نه جهل مرکب هم دي ته وي چې مطابق د واقع سره نه خپل نه پوهه ته نه پوهی نه وي خبره باندې پېښ وي نو کله چې دا وي هو اعتقاد نو دې دا جنس شو فصل اول پکې جازم دي سره د ځان غالب وته الثابت دا فصل ثاني شو دې سره ته تقلید وته او المطابق للواقع دې سره ته جهل مرکب وته ځکه په جهل مرکب کې مطابقت للواقع بالکل نه خبره باندې پېښ وي اوس قبر او بانک چې د قبر بانک د بشریت سره مطابقت نه خوري د واقع سره مطابقت نه خوري خو بیا په دې پړه دي او خدای په پېښ نو مطابق للواقع په دې قیاس سره ته جهل مرکب وته پېښ نو چې کله دا ارزته وته یو ما دغه پاتې شو د چا چې تعریف کړی دی معرف چې هغه څه دی العلم اليقيني یقین پکې پاتې ځکه یقین چې هغه اعتقادم دی او یقین کې وجدمي او یقین کې متثبتي او یقین کې مطابقت للواقع خبره باندې پېښ وکړه دا علم یقیني مته تاسو څنګه حاصلې ودا علم یقیني چې حاصلې کی تا ته دا به تاسو دلیل نه حاصلې لکه تا الله تعالی په ذات باندې تصدیق ایمان ورو تصدیق قلبي ته حاصل شو نو ستا علم یقیني او علم قطعي په دغه د الله تعالی په ذات باندې حاصل شو دا تصدیق قلبي اصل کې عبارت دی دا علم یقیني نه او علم یقیني عبارت دی ده هو اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع عن دلیل نستا دا علم یقیني به څنګه حاصلېږي ان دلیل د دلیل پېښ وکړه اوس او د دلیل لفظ ته براشو دلیل چې دی نو یا به دلیل تفصیلی یا به دلیل اجمالی یا به دلیل تفصیلی یا به دلیل اجمالی دلیل تفصیلی څه ته وي دلیل اجمالی څه ته وي ځان خبره کوی کنه وردا هم سبق د شرح کې نشته کو تاسو یې ورپسې ورته شرح وګورم او شرح مورو کې نشته ګوره دلیل تفصیلی دې ته وایي چې په هغه کې دوه صفات وي قضیه معنی الخلوه د دواړو پکې جمع شوي پېښ وبګان قضیه معنی الخلوه دواړه صفات پکې ضروري او دا دواړه صفات چې په کوم ځای کې وي دغلطه دغه کسته دلیل تفصیلی حاصل او په دې دوه صفاتو کې یو صفت هم کم شونه دغه د بیا دلیل اجمالی ویل شي دلیل تفصیلی به ورته نه دلیل تفصیلی ته وایي چې یو سړی ته داسې طریقې سره د خپل عقیدې دلایل یادي چې دی مخاطب ته خپل عقیده په احسن انداز باندې د دلایل په رڼا کې تفهیم کولی شي دلیل تفصیلی اولی صفت څه دی چې په احسن انداز کې مخاطب ته د خپل عقیدې تفهیم کولی شي تقعید او ورته کولی شي په ذهن کې اچولی شي د دلایل په رڼا کې پېښ وبګان دا دلیل تفصیلی اول صفت شو د دلیل تفصیلی دویم صفت دا دی چې د مخالفینو د طرف نه ستاپه د عقیده او علم یقیني باندې څونه اعتراضات شوبې واردي نو د هر اعتراض د هر شوبې په دلایل په رڼا کې په اسانه طریقې سره جواب ورکول شي خبره باندې پېښ شوه دلیل تفصیلی کې دوه صفات ضروري راګه د محمد بوئی کنه
اول صفت پکې دا دی چې تا ته دغه خپل عقیده چې د سره د دلایلو باندې مبرهن کولی شي او مخاطب ته په ذهن کې تفهیم کولی شي. دا دلیل تفصیلی یو شو. او دویم دلیل تفصیلی صفت دا دی چې تا ته ستا د مخالفینو طرف نه ستا په دې عقیده او علم یقیني باندې څونه اعتراضات واردېږي د دې هر اعتراض او شبهې ته په اسان انداز باندې جواب ورکولی شي. دې ته څه ویلی شي؟ دلیل تفصیلی. پوه شوې؟ او دا وظیفه د متکلم ده، د عالم ده. لهذا د عالم هغه علم یقیني تعریف بدای د عالم د چا؟ عالم هو اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع عن دلیل تفصیلی. چې د دې عالم چې دا کوم علم یقیني دی چې پیغمبر علیه السلام په قبر کې حیات دی، د دې علم یقیني عذاب قبر حق دی، نو دا د اعتقادم دی. جزم به پکې هم وي چې ځان تیوزي، تثبت به پکې هم وي چې تقلید تیوزي، او مطابقت للواقع به پکې هم وي جهل مرکب تیوزي. او دته د عذاب قبر متعلق دا ورته ثابت دی، دا عقیده او حاصله ده ان دلیل تفصیلی. دلیل تفصیلی دا وظیفه نه چاره ارجه وظیفه نه ده، محقق عالم وظیفه ده. او دلیل تفصیلی صفت ته ما ذکر کوم چې دوه کارونه پکې، یو خدا چې مخاطب ته په دلایل سره دا مسله مبرهن کولی شي، او دویمه دا چې د مخالفینو طرف نه څونه اعتراضات په دغه باندې راځي نو هغه جواب په احسان انداز ورکولی شي. دویم دلیل اجمالی ده. دلیل نه مراد یا دلیل اجمالی، نو دا د عوامو وظیفه ده، دا د عالم وظیفه نه ده. عالم ته دلیل تفصیلی په خپل عقیده یاد، دا د عوامو وظیفه ده. او دلایل اجمالیو مثال داسې دی چې ته د دوه کسان چې خبرې کوي، هغه پټې خبرې مه کوئ، زمانه خو به پټې کې، خو د خدای نه پټول شي. خدای خو مینی کنه، خدای خو دا خبرې اوري کنه، خدای ته خو علم دی کنه. نو ګوره دا اجمالی ته انداز سره، غیر شعوري انداز سره د الله تعالی د صفت ته علم اعتراف مو، د صفت ته رزق اعتراف مو، او د صفت نه د صفت ته علم اعتراف مو، د صفت ته سمع مو، د صفت د بصر. الله خو اوري کنه، الله خو مینی کنه، ارسو په الله خو حاضر ناظر دی کنه. دا د الله پاک صفات اقرار دی. زمیدار ته په خپل عقیده باندې دلایل نه یاد، خدا ورته یاد. دا خبره ده الله رازق دی، الله چې دی هغه عالم دی، الله پاک سمیع او بصیر. زمیدار نو کو تاسو کې په پټي کې غنم شي، جوار شي، الله کته چې الله تعالی قادر دی پارس باندې. د الله د قدرت او د علم څه دلیل دی؟ ساده یو چې دانی ته وګوره، دا دانه چې په دې پټي کې واچو دي کې مس کې شنه غیا خو نه، دا غیا واچو سره د دانه واچو سره د پس دا غیا په شکل کې روخیږي. دا څوک راخیږي؟ خو الله راخیږي کنه. زمیداران وایي داسې کنه، وایي دا په خپل وسیله خبرې کوي. دا دلایل اجمالیه دي، او دا د عام خلکو ته حاصل دي. عام خلکو ته حاصل دي په خپل عقاید باندې دلایل اجمالیه. اوس ګوره د الله پاک په قدرت باندې د یو زمیدار یا د الله پاک په علم باندې د یو زمیدار علم یقیني حاصل دی. اوس د دې علم یقیني تعریف بسې هو اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع عن دلیل اجمالی. دا په دې پټي په غنم باندې ورکو، دا یو دلیل اجمالی شو. نو دلیل اجمالی سره خپل عقاید اغستل دا د عوامو وظیفه ده، دا د عوامو وظیفه ده. پېښ شو. او دریم تاسو یو کس دی چې حتی اعتقاد حاصل له خپل عقیده او علم یقیني ورته حاصل له، لیکن نو د دلیل تفصیلی معلوم دی، نو د دلیل اجمالی معلوم دی. پېښ شو. نو دې کس ته مؤمن مقلد وي، دې کس ته سوی مؤمن مقلد وي. لکه ګوره دا یو مثال لته مونږ یو کس دی هغه په یورپ کې د خپل مور پلار په کور کې پیدا شوی، مور پلار دي مسلمانان، د نوم یې ابوبکر خلی په ولا عمر خلی، او کلمه مرته خوري ده لا اله دا دای مرته ویلي چې الله پاک موجود دی، یو د کلمه خوري ده، او دی چې الله شته، الله یو دی. ګوري شرک باندې کې الله پاک افتاد، الله تعالی څوک شریک نشته. تبلیغی جماعت له پلاس ورغ الله د دې تاسو کې تاسو نوم دی ابوبکر، هغه کې ورته مسلمان وي اوجي مسلمان خو یم مسلمان په کور کې پیدا شم، خدای ته الله شته او الله موجود دی. خبشیه په دې دلیل سره یره دلیل مری خو نه پیژنم، او مور پلار مسلمانان دي، دا غیر مدون اوریدل ان شاء الله پاک موجود دی، نور راته پته نشته. دلیل باندې ما ته دلیل پته نشته، نو دا تفسیری دلیل یادي، نو د اجمالی. او په زمیدار نه پوسو کې چې الله پاک موجود دی، څه دلیل دی؟ دا خدای د عالم د غټ اسمان ته وګوره، د غټ اسمان د دونه غټ اسمان چې درولې دا چې دې خورن د اوبروزي دا غنم چې راخېږي، خدای الله شته، الله راخېږي کنه. دا ته ګورې استقلال دې ګورې،
الله یې ګوري فکر دا دلیل اجمالي دغه دا تاسو کې دا الله شته په دې څه دلیل دی یاره نور نه پوهیږم خو مور مې مسلمانه ده پلار مې مسلمانه ده هغې نه مې دا اورېدلې نور تا په دې خبرو نه پوهېږي نه دته دلیل تفصیلي معلوم دی په خپل عقیده نه د دلیل اجمالي معلوم دی دته ویلی شي مؤمن مقلد اوس دلته علم یقیني حاصل دی دلته علم یقیني تعریف هم دا دی و اعتقاد جازم پېښ به مطابق للواقع ثابت به پکې نه وایي ثابت به دغه مقلد دی کنه دې څه دی مقلد نو دا عقیده تعریف بس هو اعتقاد جازم مطابق للواقع بس نه به سره ان دلیل لفظ لګو نه به سره تثبت یا ثابت لفظ وایي نو د دې مؤمن مقلد په باره کې څه قول نو یو قول د په باره کې د معتزله دی چې دا مؤمن مقلد مؤمن نشي کېدی به کافر دی دا یې سړي په اسلام کې ځای نشته دا څوک معتزله وایي لهدا ټول خلک کافران ځکه غوړ منګو کمی خو نشته ډېرو ته خپل عقاید دلایل اجمالي او تفسیري نه دي معلوم دي ټول د اسلام د لاس وینځ د معتزله عقیده ده اهل سنت والجماعت پکې تفصیل کوي اهل سنت وایي چې دا کس خو بهرحال مسلمان دی بهرحال مسلمان دی خو آیا دی ګناهګار دی کو ګناهګار نه دی نو کتلی بشي کو چرې د کې د دلایل اجمالیو د طلب هغه طاقت وي کو چرې بده کې دغه مؤمن چې دی چې مؤمن مقلد دی د کې د دلایل اجمالیو د طلب هغه طاقت وي او بیا ني طلب کړي اختیارا بیا ني طلب کړي دی مؤمن خو دی خو عاصي دی مؤمن مقلد عاصي دی وایي تاسو کنه او کو چرې داسي چې د کې دونه غوړ منګي چې د هغه دلایل اجمالیو د سره د طلب طاقت پکې نه دونه غوړ منګي دا دلایل اجمالیه قدر نشي زده کولای به څه بګن د شاو نظریات چې کوم نشماره نه ور دي نو دا مؤمن مقلد دی پېښ وبګن او دا غیر عاصي ځکه چې طاقت نشته دلایل طرف کولو نه د اجمالیه او تفصیلی غوړ منګي نو بیا دی مؤمن مقلد دی خو سره یعنی معنا دا چې دلته جهل فائدہ ورکړه فائدہ ورکړه فائدہ څنګه ورکړه نه دا رستو مرګري راته وي غیر عاصي شو غیر عاصي ولې شو ورمنګي پېښ وکړه نو دی ولې دا مؤمن مقلد غیر عاصي شو نو تفصیل شو به کنه هغه سنو پر ځمانه معتزله چې مطلقاً کافر دي موږ نه مسلمان دي مؤمن مقلد مسلمان دي خو دلایل اجمالیو طلب طاقت پکې نه بیا اختیاري طریقې سره طلب کینو باران عاصي دي مؤمن عاصي دي مقلدم دی او عاصم دی او که چېرې دلایل اجمالیو د طلب کولو طاقت هم پکې نه سره نه دا صلاحیت پکې نه دونه غټ موټه ذهن والی نو بیا عاصم نه دی نو ځان ولا فائدہ ورنکړه اشک مناسب وي ایجان بار دی کې مضر دی د کې فائدہ ورکړه ښه پېښه بګم دا او دلیل په دې باندې یو غټ دلیل د پیغمبر علی السلام د ژوند کې او د پیغمبر علی السلام په وخت کې هغه عرب چې کوم داخل شوی اسلام ته چې به صرف کلمه وې دا به الله موجود دی پیغمبر علی السلام ټیک ته مسلمان اول د شر نه زیاته شمارم نه ورکړه نو مؤمن مقلد ځکه مسلمان دی چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې د خلکو نه ساده خلکو داونه ایمان قبول کړي کو چې اړ کوم اسلام کې داخله دار ته مخ یو چې الله پاک وحدانیت دلیل سره د الله په وجود دلیل سره بیا یو مسلمان وس بیا یو مسلمان نو خو چې هغه کلمه ویلې دا پیغمبر علیه السلام ته پته ولې نو نه پوي کلمه ته پړاو په هغه باندې مسلمان کړي وروسته بیا درس دکړي شرعي وز دکړي یا د دین مسائل وز دکړي لیکن په وخت د دخول د اسلام کې وته د دلایل اجمالیه تفصیلیه معلومه بیا پیغمبر علیه السلام د دې ایمان معتبر کړی دی دا دلیل دی خبره دی چې مؤمن مقلد د ایمان څخه دی معتبر دی خبره باندې پېښ وکړه په دې مسله پېښ وکړه ها اوس راځي سبق ته دې ودا سوسیو خبره کی ودالم باندې تعریف چې دی وصفه یتجلى بالمذکور لمن قامت هي به دې تعریف کې عموم دی دې کې د تصدیقات یقینی او غیر یقینی ټول شامل نو ګوره واسباب العلم وصفه يتجلى بها المذكور دا یو صفت دی چې منکشف کیږي به په سبب د دې صفت سره هغه مذکور هغه چاته قامت هي به چې دا وسره قائم شي یتضح او یظهر یعنی وضاحت ورته وش او ظاهر بشي ما غسی یذکر د ذکر کول شي یعنی څه مطلب ويمكن وقت في تفسير دې چې ممکن وي ايو اکبر انه چې دا غشینه تعبیر شنو دا په صفت علم سره منجلا کی برابر خبره ده د غشي موجود یا معدوم وي خبره پېښ وکړه فيشمل ادراك الحواس دې تعریف عموم ذکر غرض د تفتدانی سره د تعریف عموم دی بس دا د ادراک د حواس ته شامل شو چې صور ورته وي څه صور
او ادراک د عقل چې معنی ورته وي څه ورته وي معنی ورته وي او ادراک د عقل او بیا د عقل هغه ادراکات څنګه دي په دوه قسمه دي یا به تصوراتي یا به تصدیقات او تصدیقات بیا په دوه قسمه دي یو تصدیقات غیر یقیني دي لکه درې ځن دي تقلید د جهل مرکب دی یو تصدیق یقیني دي چې څه شی دی یقین دی پېښ وبګن نو دا تعریف د ادراکات د عقل تصوراتي کو تصدیقات یقیني او غیر یقیني ټول ته شامل شو دا یو تعریف شو بخلاف قولهم صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيض دا یو بل تعریف دی چې عام اصوليینو کړی او وی دا علم تعریف دی چې العلم دا علم چې دی او صفه دا یو صفت دی توجب تمييزا چې دا واجبي په ذهن کې امتیاز لا يحتمل النقيض دا سي امتیاز شي احتمال د نقيض نه لري احتمال نه لري نقيض نه لري ګور ورته ما دا څو ګورې ما وګورې سجاد ما په ذهن کې دا ممتاز شو د احتمال د نقيض نشته دا لا سجاد نه دی بلکې ما په ذهن کې بیانې څه شي دی سجاد به نو دا د کوم صفت په وجه باندې چې دی ما ته واضح شو ما په ذهن کې نو دې ته ویل شي علم ویل شي دغه صفت ته د کوم صفت په سبب چې دا انکشاف تام ما ته وشو دې ته صفت ته ویل شي د علم ورته ویل شي پېښ وبګل نو دا یو ورته علم یو صفت چې واجبي تمیز جداوال امتیاز دا سي امتیاز راولي دی یو شی ستا په ذهن کې لایته من نقید چې بدغه شي کې احتمال د څه پاتې نشي د نقیص پاتې نشي خبره باندې پېښ وګل اوس وی چې په دې تعریف کې من وجهین عموم دی من وجهین پکې تخصیص دې تعریف کې عموم پکې داسې دی چې دا تعریف ته به هر حال شامل دی ادراک ته حواس لره ادراک ته چاله ادراک ته حواس لره یعنی د حواس په ذریعہ ته د کوم شي ادراکو کې دا علم دی تعریف په بنا باندې ځکه کو دا تعریف داسې کړی وي چې صفتن توجب تمیزا دا علم داسې صفت چې واجبي تمیز لره لا يحتمل النقيض چې احتمال د نقیض چې احتمال پکې د نقیض نه یا بالمعانی چې هغه معانی دي پېښ وبې کنه یعنی بالمعانی قید کې وسره لګوري د کې بیا حواس خمسه به امتیازتي هوا ځکه حواس خمسه معانی نه دي صور دي متکلمین حضرات چې دغه نه د حواس خمسو په ذریعہ سره د کوم شي ادراک کې دا غوونه دي تعبیر په صور سره کوي او د عقل په ذریعہ سره چې کوم د کوم شي ادراک کې دا غوونه دي تعبیر په معانی سره کوي نو په دې تعریف کې لا يحتمل نقيض المعاني دا د معانی او قید پکې لګول نو بیا به ته هغه اشیاء ایستو چې په واسطه د حواس خمسو سره انسان ادراک کوي نو دلته خو عموم پر لا يحتمل النقيض ویل دا خو نه لا يحتمل نقيض المعاني یا لا يحتمل نقيض الصور بلکې لا يحتمل النقيض کې لفظ نقيض په خپل عموم باندې پرېخه دي نو چې په عموم پرېخه دي نو دې کې حواس خمسه هم داخل شو لکه څنګه چې پکې ادراکات ته عقل داخل شوی خبره باندې پېښ وکړه خانه پکې داخل شو تاسو ورته البته دې کې تصدیقات غیر یقینیت ووت تصدیقات یعنی تصدیق او سلوک اسمونه درې غیر یقیني یو څو یقین وکړه نو تصدیقات غیر یقینیت ووت ځکه دا خبره کړې ده چې دا علم داسې یو صفت دی چې دا صفت واجبي تمیز لري داسې تمیز چې احتمال د نقیص پکې نه احتمال د نقیص پکې نه نو په دې قید سره د تصدیقات غیر یقیني ووت ولې ځکه په تصدیقات غیر یقینیو کې چې هغه ځن دی هغه کې احتمال د نقیص ته حالا ځکه ځن چې هغه 70% کولو ته وي د 30% نه کولو ځن ویا نه کول خو پکې بیا هم شرط کنه انا کول پکې بهر حال نه احتمال د نقیص پکې راځي کنه حالا او تقلید هم ته وته څوګه تقلید ځکه په تقلید کې احتمال د نقیص دی معالن اوس خو پکې نشته خو یو سره ضرورت باسو کې نو دغه ټول خبره چې په خپل ذهن کې جوړ کړی هغه به غلطه ثابت شي په دلایل چې بل کس ور پس په دلایل باسو کې نو احتمال د نقیص پکې سره معالن نه او جهل مرکب کې احتمال د نقیص دی ځکه احتمال نه بلکې دا عبارت د نقیص دی ځکه جهل مرکب قوی دي چې مطابقت به د واقع سره بالکل نه نو تصدیقات غیر یقینیه فقید د لا يحتمل النقيص سره د شو خارج شو کو پاتې شو نو څوک پاتې شو صرف تصدیق یقیني صح لکه الله واحد دا تصدیق یقیني دی ځکه په دې کې احتمال لسنشتا د نقیص نشتا نو تصدیق یقیني پکې پاتې شو تصدیقات غیر یقینیت هوته خبره باندې پاتې پېښ وکړ اوس یو بل خبره کې چې آیا تصدیقاتو کې یقینیه خو پکې صرف داخل شو تصدیقات غیر یقینیت هوته نو آیا تصورات پکې شامل دي او کنه دي شامل تصورات پکې شامل دي او کنه دي شامل پېښ نو دی ویا چې تصورات پکې شامل دي
تصورات پکې څه دي په دې تعریف کې شامل دي. په دې طریقې سره چې د تصوراتو نقایض شته نه چې دای کې احتمال پکې نقیض راشي دا ویل دي کنه چې لا يحتمل النقيض کنه نقیض احتمال به پکې نه هغه شی په دې تعریف کې شامل کنه نو د تصوراتو سره نقیض نشته نو چې دای کې احتمال د نقیض پکې راشي نو چې یو شی د سره نقیض نه نو احتمال د نقیض خو په طریقه ولا سره پاږي کې نه کنه احتمال د نقیض خو په هغه د ګرادي چې د نقیض متصوري کنه نو تصور وی د تصورات سره نقیض نشته د تصوراتو سره نقیض نشته نو احتمال د نقیض به څنګه راشي نو تصورات په دې تعریف کې شامل شي دغه تعریف څه ویل دي په اخره کې لا يحتمل النقيض احتمال به پکې نه نو دغه هغه شی هم داخل شي نقیض احتمال پکې نشته لکه تصدیق یقیني او هغه پکې داخل شي سره نقیض نشته د سره نقیض نشته دا څه شی د تصور التصورات نقایض نه ښه دا مسله مختلفا فيها د متکلمینو په ماس کې او منطقيانو په ماس کې چې آیا د تصورات نقایض شته او کنيشته یو ډول وایي چې د تصورات نقایض شته او دلیل پیدا پېښ کې چې ګور نقیض المتساویین متساویان لکه انسان دغه شو تاسو ویلي مثلور قسمونه تاسو د کلیات ویلي دي کنه څو قسمونه اول څه شی تساوی ده لکه انسان او ناطق دا تساوی ده بده کنه او دویم تباین دي کنه لکه انسان او لا ناطق شو پېښو او دریم چې دینو هغه مخصوص مطلق د سلورم او مخصوص منواجه دي اوس دا کلیات مفردات دي دا څه مفردات دي پېښو میکنه او دلته چې مفردات نو تصورات شو کنه کوم مرکبات بیا وسوي تصدیقات وي جمله به نو دا مفردات دا تصورات شو او بیا هم نقایشته ځکه خو ویلي دي منطقيانو دا مشهوره مسله ده سلم عبارت دی نقیضه المتساویین متساویان دا متساویین نقیضین بسیه متساویان میګه ګوره د انسان نقیض لا انسان دی او انسان او ناطق په خپل منځ کې متساوي دي د انسان نقیض لا انسان راواسه او د ناطق نقیض لا ناطق نو څنګه چې په انسان او په ناطق کې تساوي ده بل انسان او په ناطق کې هم سي تساوي چې په کوم افراد باندې لا انسان صادق راځي باقي باندې ناطق صادق نشي راتلی بلکې باقي هم لا ناطق صادق راځي ولی ځکه چې په کوم افراد باندې انسان صادق راځي نو باقي به خامخا صادق راځي ناطق به صادق راځي نو د انسان او ناطق په منځ کې تساوي ده کنه ونقيضان متساويين متساويان د دوه متساویین نقیضین به متساوي وي نو د انسان نقیض لا انسان شو ناطق نقیض شو لا ناطق شو نو کوم تعلق چې د انسان او ناطق په منځ کې دی چې دوه کې تساوي ده هغه تعلق د انسان او د ناطق په منځ کې پېښ وبګم دا خبره باندې پېښ وبګم نو یو نظریه د علماء دا ده چې د تصورات او نقایض شته او دا مثال تاسو ما پېښ دویمه نظریه چې درا غسته ده چې بعض مولیان او منطقيان وایي چې د تصورات سره نقایض نه نقیض تعلق د تصدیقات سره پېښ وبګم نو دا هغه په نسبت باندې بیا پکې تصورات شامل دي بیا پکې شامل دي ځکه چې دلته د تعریف کې دا ویل دي دا علم چې یو صفت دی چې واجبې تمیز لري دا سه تمیز لا يحتمل النقيض چې نقیض احتمال پکې نه چې یو شی د سره نقیض نه وي احتمال د کمره احتمال راتل خو فرع ده د نقیض چې دا غي نقیض نشته احتمال برازي نو هغه تصورات پکې شامل شي خبره باندې پېښ وکړه دا علماء په مذهب چې هغه دا غي نشته ښا دا تصورات نقایض نشته اوس دا کوم دلیل چې پېښ شو د هغه مولیانو په نسبت باندې چې هغه د تصورات نقایض شته لکه دا خبره بدلی کې پېښ کې نقیضان متساویین متساویان چې دوه نقیض د متساویین متساویین لکه د انسان او ناطق او د انسان او ناطق مثال پېښ کې نو دا هغه جواب دا دی چې دغه ته نقیض ثابت دی خدا نقیض لغوي دی کوم نقیض دی او موږ چې وایو چې د تصورات او نقایض نشته نو مراد بدینه کوم نقیض یا اصطلاحي پېښ وبګنه دې چې د تصورات او نقایض نشته اذن کوم نقیض مراد دی دا خبره شو خبره باندې پېښ وکړه اوس د وخت کې ده خدي نو سویا بیا د سره شروع شپه وهو صفه يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن ان يعبر عنه موجودا كان او معدوما فيشمل ادراك الحواس بس دا تعریف دي شامل شو ادراك د حواس لرا وادراك العقل وادراك د عقل لرا الک ادراکات د عقل سدي من التصورات تصورات والتصديقات والتصديقات نو بیا تصديقات ټول اقسام اليقينيه وغير اليقينيه په خلاف ته بل تعریف سره چې باندې کې دا قسم عموم نشته ځکه تصدیقات غیر یقینیه چې کوم دی وتلی په خلاف د دې تعریف سره صفت جدا علم یو صفت واجبې تمیل لره
دا سي تمیز لا يحتمل النقيض چې نقيض احتمال پکې نه نو وی فإنه وإن كان شامل الادراك الحواس وذکر اگر چې په تعریف کې ادراک ته حواس شامل دي صور بناء على عدم التقييد بالمعاني ذکر دلته داینه دی ویلي چې صفه توجب تمييزا لا يحتمل النقيض المعاني د معنی قید نه لګولې صورم پکې داخل شو ولتصورات ذکرنګ دا تعریف ته تصورات لم شامل دي بناء على انها لا نقائض لها په دې قول باندې چې څوک دا وایي چې تصورات سنشتہ نقایض نشته نو هغه پکې شامل شو خو علامه مذهب لکه چې منطقان ګمان کې دا دوه ډول ته اشاره ده بعد وی تصورات نقیشته او بعد وی شي نشته زعمو کې د اشاره وکړه خو لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات لیکن دا تعریف ته شاملېږي هغه تصدیقات چې غیر یقیني دي ولې باقي احتمال د نقیض وي یا حالنو لکه په ځن کې یا معالنو لکه په تقلید کې بجهل مرکب ځکه جهل مرکب تفسیر شته قیامت پر فیصله کیږي نو دا خبره به غلطه ثابتېږي صحیح به ثابتېږي غلطه نو معالت پکې چې کوم سره نه موافقت رانه نفس الامر سره پېښ وي نو تصدیقات غیر یقینیت وته هاذا ودا خبره په خپل لمن پس کې لکه وټه اوس یو بل خبره کې مونږ هغه دا چې ډیر لګیدل د عمري تعریف دې دویم تعریف تر مات کړي او دا ویل دي چې هو صفه دا یو صفت دی يتجلى به المذکور چې متجلی کیږي منکشف کیږي په دې سره مذکور وی دلته به تجلینا تجلی تام واخلو او د عمري تعریف کې ها عمري تعریف کې به تجلینا تجلی تام واخلو او د انکشاف ته انکشاف تام واخلو وی چې کله د عمري تعریف کې تجلی تام او د انکشاف نه مراد انکشاف تام شو نو دغه عمري تعریف تمنی تصدیقات غیر یقینیه اوت ځکه په تصدیقات غیر یقینیو کې ځان د تقلید د جهل مرکب د انکشاف تام نوي شک شوبه پکې پات پېښه پیګا څه خبره پکې پاتې نو انکشاف تام پکې نه نو موږ په عمري تعریف کې تجلی نه مراد تجلی تام او انکشاف تام واغسنه تصدیق غیر یقینیتی او په ځای درې وړ دي جهل مرکب دی تقلید د بل څه شي دی ځان دی نو څوک پکې انکشاف تام بیا بچا کیه په یقین کې کنه نو صرف علم یقیني پکې پاتې شو نو په دویم تعریف کې د صرف علم یقیني شامل او عمري تعریف هم د دویم ترامات کو په دې کې علم یقیني شامل شنو خبره څه شو سم شو مثلا باندې پېښ وکنه سو یګور هذا دا پرمن پس وټه واخله دا ولكن ينبغي ان يحمل التجلي لیکن مناسب دا چې محموله کړی شي د تجلی په التعریف الاولي دا وسره لګوي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام چې حمل لیکلی شي دا تجلی په انکشاف تام باندې لیکن انکشاف تام څه دوی وی الذي اغن انکشاف تام لا يشمل الظن چې ظن نه شاملو پېښ وبي نو چې ځان ته نه شامل نو جهل مرکب ته تقلید ته په طریقې ولا نه شامل جهل مرکب ته تقلید ته په طریقې ولا باندې نه شامل لأن العلم عندهم مقابل للظن ذکا علم پنځ د متکلمین باندې دا مقابل د ظن دی علم نو مراد علم یقیني ځان مته چې کوم دی وتی خبر باندې پېښ وکنه یا راګه تاسو تاسو پېښ وکنه یکفي آیات کې شاباش